انسان سے دنیا کی نیک اعمال کی او دای د خپل نیک اعمال او حفاظت کی خپل نیک اعمال په صحیح طریقه سره ونه ساتي دی او نه فرمانیانو نه ځان ونه ساتي چې د کوم کارونه الله رب العزت منع فرمایلی ده دغه نیک اعمال به د قیامت په ورځ باندې بیا دته په ګټه باندې نه ورځي. بعض نیک اعمال حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي صحابه ته فرمایي یې د ما صحابه غریب او فقیر او مسکین سړی څوک ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه فرمایي یا رسول الله د مخ په معاشره کې د مخ په علاقه کې غریب او مسکین چاته یا اسلا درهم ولا دینار کور کې وچه مړی نه کور کې د خوراک اشیاء نه په جوب کې سوري روپۍ نستا په جوب کې د خرید او د فروخت لپاره پیسې موجوده نه ده نو موږ په معاشره کې غته فقیر او مسکین ویل کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا مسکین نه ده یو ورځ خو به مړی پیدا کی یو ورځ خو به روپۍ خوراک پیدا کی په لوګه باندې بدای نه سملی الله رب العزت په دومره خوراک ورکې سه نسب موړ کی دا زندگی په تیره کې فقیر او مسکین سړی هغه څوک ده د قیامت په ورځ باندې بده د نیکو اعمال او انبار راوړي نیک اعمال به په غرونو غرونو کړي نیک اعمال به د غرو په مقدار باندې د قیامت په ورځ باندې له سره موجودي لیکن په دنیا کې به زندگی د نیکو اعمالو سره سره معصیت کړي خلکو سره به ظلم او زیاتی کړي د پردو خلکو به حق وړلې د خپل ورونو مسلمانانو حقوق به پایمال کړي. یو سړی براسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله رب العزت ته فرمایي سفك دم هذا د دغه سړی وینه تو کړي یا الله رب العزت دغه سړی په دنیا کې ما ته تکلیف رسولې د ما وینه تو کړي وازي قتل کړي وم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله رب العزت ورته فرمایي چې د تا د وینې په بدله کې څومره نیکی د کړي د ورسا غدر واخله بل سړی به ورته راسي الله رب العزت ته فرمایي د سړی د ما حق وړلې اغله پاره به د عمر نیکو فیصله وسی څومره الله رب العزت دیوی پیسې لپاره الله رب العزت څومره فیصله کړی چې په یو پیسې باندې به څومره نیکی ورکوم الله رب العزت به د نیکی ورکی. روایتو کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه غرونه نیکی به ختم سي بل سړی به راسي الله رب العزت ته فرمایي چې دغه په دنیا کې ما ته تکلیف رسولیو دغه په دنیا کې د ما حق تر خو لاندې کړیو الله رب العزت ورته فرمایي فرشتو ته ورسي په نیکی کې نیک اعمال وګوري کچيري نیک اعمال ورکړي د سړی ته په دنیا کې تکلیف رسولي په دنیا کې د حق ضایع کړیو اوس په دنیا کې یو انسان دی چې حق ضایع کړی په آخرت کې هغه حقوق دي نیکو په شکل کې ادا کیږي نیک اعمال نستا الله رب العزت ورته فرمایي چې دغه مظلوم سړي ګناه را واخلي د په غاړه کې ورغورځار کوي د په عمل نامه کې دغه ګناهونه کړی نه دي په دنیا کې نیک اعمال کړي په دنیا کې زنا نه کړي په دنیا کې سود نه خوړلې په دنیا کې شراب نه دي چخلي لیکن مظلوم سړي شراب په دنیا کې چخلي مظلوم سړي زنا په دنیا کې کړي مظلوم سړي نور داسې جرمونه په دنیا کې کړي چې دغه ظالم سړی په دې دنیا کې نه دی کړی لیکن د قیامت په ورځ کې به د په عمل نامه کې هغه سود لیکل کیږي د په عمل نامه کې به هغه شراب او زنا لیکل کیږي ځکه د دې سړی سره به ظلم کړی دی ظلم په بدله کې به نیکی ختم سي د په عمل نامه کې به بیا بد اعمال د مظلوم سړی ولیکل سي. نبی علیہ السلام فرمایلی چې اخیری کې به الله رب العزت فرشتو ته فرمایي دغه سړی بوزي جهنم ته غورځار کوي دغه سړی چې په دنیا کې نیک اعمال کړي د قیامت میدان ته غرونه نیک اعمال راوړل باوجود دغه نیک اعمالو نه دغه نجات ملاو نسره دغه نیک اعمال د په خمر نه ورل دنیا کې د زندگی تیر کړي و چې هغه زندگی د الله رب العزت نه خوخه زندگی و ورسره نیک اعمال کړي لیکن نیک اعمالو سره سره په الله رب العزت په مخلوق باندې ظلم او زیاتی کړی دا دغه غریب دا دغه مسکین سړی دا چې دومره زیات نیک اعمال راوړو لیکن دغه نیک اعمال او د ټګټ ونه رسول بیا هم جهنم ته ورځي دغه د مسکین سړی دغه د فقیر سړی
نو هر انسان سے په دنیا کې نیک اعمال کی د خپلو نیکو اعمالو به حفاظت کی کچیر د خپلو نیکو اعمالو حفاظت ونه کی دغه نیک اعمال د بل چا لپاره انسان کوي دغه نیک عمل دغه منزونه تهجد حج او عمره دغه تراویح او روزي دا به د قیامت په ورځ باندې د بل چا عمل نامې ته ځي د تا او د ما عمل نامې ته به د ګناه پردي ګناهونه را رواني ځکه پردي حقوق به انسان ضایع کړي نو د خپلو نیکو اعمالو به انسان حفاظت کوي خپل نیک اعمال به انسان په دنیا کې ساتي یو او بل طرف ته به انسان سود کې سما دغه نیک اعمال په دنیا کې وکړو مال منزونه کړي روزه تهجد عمره او حجونه می کړي آیا دغه نیک اعمال خو به د قیامت په ورځ د بل چا عمل نامې ته نزي په دنیا کې خو به می داسې جرم داسې ظلم داسې زیاتی له مخلوقاتو سره نه کړي چې د قیامت په ورځ باندې دغه نیک اعمال د ما بل چا عمل نامې ته ولاړ شي او زه بیا لاسونه سرویم او ما ته په شمر باندې خپل نیک اعمال ناراضي خپل نیک اعمالو ته په سپینو سترګو ګورم